عن العرباز بن سارية السلمي رضي الله عنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتجلبوا نساءنا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن عوف اركب فرسك ثم نادي على أن الجنة لا تحل إلا لمؤمن سنن ابی داؤد دا حدیث نمبر 3050 دا طویل حدیث تے یو سفر تقریبا صحیح سمال استرا پدے مقصد باندے چې دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث و حیثیت واضح کړي ټول مسلمانان پدې مجتمع دي چې د دین دو بنیادونه دي قرآن او حدیث د دین رستو چې کوم سيزونه دي اجماع دا یا قیاس ده هغه دواړه په قرآن یا په حدیث باندې مبني اجماع که د قرآن خلافی یا د حدیث خلافی دا غي سے حیثیت نه دارنگی او قیاس که د قرآن خلافی یا د حدیث خلافی دا غي سے حیثیت نه پدې ځان په یول پکار بنیادی و آخذ د دین ودی قرآن او حدیث قرآن او حدیث منل پاغه طریقه دی په کومه طریقه چې صحابه کرام منلو بس خبره وخت مش دا ټول فرقواریت دا ټول ډلبازي دا ټول مذهبي ګروپونه دا جوړ شوی په دې بنیاد باندې دي چې خلق قرآن او حدیث خو مني لیکن د صحابه کرامو په تعبیر نه مني صحابه کرامو چې کوم تعبیر د دین کړه دی هغه صحیح طریقه ده خو اوس مسله دا وشوله کہ بعض خلقو قیاسات د مجتہدین نه بلکہ د عام علماء قیاسات هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان برابر کړي سوال نه پیدا کیږي چې د یو فقيه سره ته اختلاف وږي او که نو خلق د دین نو واسي حال لای چې هر سړی محتاج قرآن او حدیث ته یواز حدیث تنا بلکہ قرآن ور سره وي او یواز قرآن هم نه بلکہ حدیث ور سره وي دا دو بنیادی سيزونه دي او په دې ځان په یول پکار که هر سړی په قرآن مجید پوهه دی بالفرض نبی د رسول دراله غلو سو ضرورت نشته نبی د سره پار راضی رسول د سره پار راضی قرآن مجید سورۃ النحل کې دو ځایونو کې دا مسله واضح کړی دا چې لتبین للناس ما نزل الیهم د پیغمبر په ذمہ باندې د قرآن مجید وضاحت کول په دې وجہ د مسلمان طریقه دای چې قرآن مجید څنګه لولي نو داغه وضاحت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو کې یعنی احادیثو کې وګوري او داغه وضاحت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتونو کې وګوري د مسلمان طریقه دا کندل تلانجه دارا زمونږ د علاقو کې چې خلق نه قرآن وي او نه حدیث وي د عام انسانانو کتابونه وي د ماشوموالي نه اغوال ذهن کې داسې پاخه کی چې که سبا یو سړی د قرآن د میز نه خبره کوي نو د هغې نه خلک انکار کوي
دا نقصان د تعلیم دی ته د انداز نقصان ده فقه سره د چا اختلاف نشته د عالم علم سره د چا اختلاف نشته سوال لای چې دلیل وسی د عالم خبره به یو کړه الله فرمان وي خبره پدې کې ده ټول عمر د پاره خلق د انسانانو خبرې کوي که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمایلی خواص خو سکے عوام هم دای خوا کې نه تیریږي سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو چې زه قرآن مجید څنګه ووایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خو خدا را چې دو یو میاش کې یو ختم کوه دا ښه طریقه هغه ویل زه دینم زیات قوت لرم یعنی میاشت نه مخکې هم ختمولی شم رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل زه لږ کم ورځو کې وایه شل کې وایه هغه وی انی لا اجد قوه زه دینم سیوا طاقت لرم هغه وی زه لسو کې وایه هغه وی زه دینم سیوا طاقت لرم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې د دریو شپو نه کمو کې قرآن ختم کو د قرآن څه حق نه دی ادا کړی اده په قرآن پوه شوی هم نه ده دا صریح حدیث ته واضح روزه کې خلک څه چل گئی د قرآن حافظان څه چل گئی هغه خلک چې هغې ځان ته احناف وي او ځان ته فقها وي هغې څه چل گئی شبینی کوي باقاعده یو شپه کې قرآن ختموي آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې فرمان څه مطلب دی چې چا د دریو شپو نه په کمو کې قرآن وي دی په قرآن نه دی پوه شوی د دې ضروري به څه مقصد دی د یو کس نه ګیله مه کوئ چې افلان کې دا چې لګي دا خو دا ټول قوم مجرم دی دیله خو پیسې پکار دی بس دیله نوم پکار دی دیله عزت پکار دی دی دا الله پر رسول څه کوي زه حلفیه دا ویلی شم چې زمونږ د قوم په خپل نبي هیڅ کار نشته دی ما سیوا د جذباتي خبرونه جذباتي خبرې به ډېرې کوي د ناموس رسالت نمونه به ډېر اخلي خو که سنت ته وبلې چې راځه دې سنت باندې عمل کوو نو بیا به هر یو امي سړی وایي دا چې زموږ مذهب کې نشته دا رجحان غلط دی دا طریقه غلطه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و عطرتی او بعض کې راځي کتاب الله و سنت زم دوا سيزونه تاسو ته پرېږدم یو د الله کتاب دی او بل خپل خاندان دا خاندان کې امهات المؤمنین دي بعض خلکو شیعو سره نه لګي ناغي وی دا و عطرتی الفاظ پکې د شیعو دي روافض دي لکه دا څه وایي ته امهات المؤمنین سره د دین څومره ډېره برخه ده سیدنا علی سره څومره احادیث دي سیدنا حسن او حسین سره دین څومره برخه ده او داسې په نوم اختلاف کوي احادیث لستل پکار دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان کې کوم چې داغه مسلمان خاندان دی داغه لونه دي داغه ښځې دي داغه د تره زامن دي داغه تره دی دا داغه خاندان دی مسلمانان دا خلکو پریخي دي شیعهګانو ده چې یو داسې حدیث بیان کې چې صحیح هم یو د سیدنا علی رضی الله عنه منقبت پکې داغه احترام پکې نو خلک بتا د خامخا شیعه وي
دیتا افراط و تفریط ہوئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ترزوی دے, دا سیدہ فاطمہ خاون دے, دا حسنین والد محترم دے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا پا گنو موقعوں کی مدینہ منورہ کی خپل نائب جوڑ کر رکھ, خپل مسلمان نے ادرول رکھ. تو دیکھو دا مطلب نہ رہے چې سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل و عیال او د هغه خاندان شیعه او تبریدي, دا ناجائز تعلق دی, ناجائز خبره ده. عطرتی الفاظ صحیح دي, زکات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان کې مسلمانان یادوي, غیر مسلم نه یادوي, او تا ته دام نوی چا پتا مسلط دي, ناغي سره دین دی, داغی دین په بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی نمی اغستر. اور کلا حدیث کرا دی کتاب اللہ و سنتی, زما کتاب اور زما سنت, دا اللہ کتاب اور زما سنت, دا دوارا نیول پکار دی. ډیر داسې خلق تیر شوی دی, د پاکستان کې نه یوازې بلکې عرب دنیا کې ډیر خلق تیر شوی دی, او د عربو نه ډیر مخکې د اسلام بالکل په دور اول کې معتزله او قدریه دا خلق تیر شوی دی. دیوه هر د شریعت حکم په خپل عقل باندې تلخ, د عقل مطابق چې به ونه اغسته به او د عقل مطابق چې به نه ونه پرېښوده به. دا ډېره زړه فتنه ده. ډېر پکې داسو چې هغې احادیث پرېښې پدې دي چې دا د عقل خلاف دي, او ډېر پکې داسې وو چې هغې احادیث پرېښې پدې دي چې دا د قرآن خلاف دي. لکه روافظ, هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحیح حدیث چې انبیاء کرام مال و دولت نه پرېږدي, او که د هغې نه څه پاتې شي نه خیر خیراتي صدقه, دا صحیح حدیث دی. دی رد کړی دی په دې وجه چې دا د قرآن مجید خلاف دی. ځکه قرآن کې فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین, روافضو دا حدیث په دې وجه رد کړی دی. دا ړومبنی خلق دی. ابن قیم رحمه الله خپل کتابونو کې اکثرو کتابونو کې لیکلي دي چې د ټولو نه مخکې چا قرآن او حدیث منځ کې تضاد ثابتولو دعوه کړې ده, دا روافضو. نن هم ډېر داسې اوازونه کېږي چې حدیث د قرآن خلاف نه, هغه حدیث نه, ته وایې صحیح حدیث د قرآن خلاف نه. دا یا ته پوهېږې نه یا د حدیث مطلب بل سره. جمعې خطبه کې دې باندې ما بحث کړو مختصر غوندې, او ډېر خلق د الله په فضل هغه لوستلی هغې اورېدلی دی, پوه شوي هم دي په خبره باندې. د قرآن مجید او د صحیح حدیث په منځ کې هېڅ تضاد نه وي. که څه فرق ښکاري تا ته لا به ناپوهتیا وي. بیا داسې خلقو چې هغې به ویل چې الله د هر چیز قدرت خو لري بېشک, لیکن که مونږ دا ووایو چې الله ته د شر نسبت وکړو, لکه دا ووایو چې الله رب العزت دا شادوګان هم پیدا کړي دي, دا خنزیران هم الله پیدا کړي دي, دا د ګناه کارونه چې کوم انسانان کوي نو ګنده دا هم د الله په اختیار کې, دا هغه په فعل کېږي, دا هغه په اجازت کېږي. هغې ویل دا نسبت الله ته صحیح نه, د شر نسبت هغې الله ته مناسب نه ګڼو. هغې به ویل الله خالق د خیر دی لیکن الله خالق د شر نه دی. په دې خلک ټول خوشحاله شي چې دا ښه خبره ده, بظاهر خدا ښه خبره ده, لیکن دی خود و خالق وګڼل. خالق د خیر جدا دی او خالق د شر جدا دی, دا خود واله شو. چې عقل ته چلے په شریعت کې دا نقصان وکړي.
دا خلکو ته به قدریه وي. اغیم د عقل په بنیاد باندې قرآن مجید د زده کولو کوشش کو. عقل په بنیاد قرآن نه زده کېږي. که د عقل په بنیاد قرآن زده کېدی نو ما وویل چې بیا د رسول د راتلو څه حاجت نه و. الله به هر یو کس له صحیفه ورکړې وه چې ځالله دا رسول چې راځي دې دپاره راځي چې لتبین للناس ما نزل الیهم، چې ته دا کتاب وضاحت وکړې. د نبي د راتلو مقصد دغه دی. خپل عمل کې هغه وښیي، په خپل اقوالو کې هغه وښیي، په خپل افعالو کې هغه وښیي. که د رسول سنت او حدیث ته لرې کې بیا په قرآن څوک نه پوهېږي. د قرآن پوهه دومره آسان شی نه دی. قرآن مجید کې د مانځه حکم دی. د ټول نه زیات حکم قرآن مجید کې د مانځه دی. په طریقه سره یو سړی وایي چې زه قرآن په خپل عقل زده کوم، د عربۍ ژبې باندې زده کوم، د مهرباني وکړي موږ ته وښیي چې آیا قرآن مجید کې د مونځ څه طریقې شته دی؟ د دې اوقات پکې شته دی چې څو وخته مونځ په انسان باندې فرض دی؟ قرآن مجید کې چې کم ځای کې حکم کېږي د مانځو، نو هلته کې حکم د زکات هم کېږي. نو سوال دا دی چې قرآن مجید د زکات دپاره څه نصاب ښودلی دی؟ قرآن کې د زکات نصاب نشته. ٹھیک ده مصارف شته بګې، لیکن د زکات نصاب قرآن کې نشته. څومره موده پس به سړی زکات ورکوي، میاشت کې یو ځل به ورکوي، کال کې یو ځل به ورکوي، 10 کاله کې به یو ځل ورکوي. قرآن کې دا نشته. د حدیث نه ځان خلاصول آسان کار نه دی. په دین سړی نه پوهېږي تر کومې چې د قرآن مجید سره حدیث نه ویلي. خو یو بله فتنه را په دې دنیا کې، هغې ته د وضع احادیث فتنه وایي. خلق د ځان نه احادیث جوړوي، دروغجن حدیثونه. هغه حدیثونه چې کله دنیا کې رواج عمومي، نه خو بالکل د عقل خلاف همي، د قرآن خلاف همي. وضعی احادیث د قرآن خلاف همي او د حدیث خلاف همي. خلق هغې ته احادیث وایي او بیا د صحیح احادیثو مخالفت کوي. د دې بنیاد دغه وضعی احادیث. بارکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د فرامینو نه بغیر، داغه د سنت نه بغیر سړی په قرآن مجید نه پوهېږي. ډېر داسې څیزونه شته قرآن مجید کې چې قرآن د هغې ذکر کړی، لیکن هیڅ قسمه تفصیل نشته. کم حدیث چې ما ویلی دی د سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دی وی مونږه خیبر ته لاړو. خیبر هغه زمانه کې دا د یهودیانو علاقه وه، او دا یهودیان دی ذمیانو، یعنی ټیکس به ورکو اسلامی حکومت لا، رسول الله صلی الله علیه وسلم له ټیکس ورکو. اصول لري چې کوم اسلامی ملک غیر مسلم وی او ټیکس ورکوي، ناغي تبع د مسلمانانو حقوق حاصلي. ادنه تاسو نه خبر، ځکه ستاسو ذهن کې خداري چې یو سړی کلمه نه مني نو بس کافر دی، هر څنګه چې وو. زموږ د خلکو دا کار دی. مسلمانان، پاکستانیان او خصوصا پښتانه دی خو دعوې ډېرې کوي چې مونږ ډېر غیرتیان یو، مونږ کې ډېر زیات دین دی. میانځ کې د دین نه بې خبره هم دا قوم دی. که نن چېرته کې یو هندو سروانې وکړي، یو سیک روانې وکړي بالفرض، نو ټول مسلمانان به د هغه په کور حمله کوي.
ولې دې هندو دی ولې دا ته چا وایي دا د اسلام هدایت نه دي یو سړی ذمي دی او ټیکس ورکوي دې کې ستا هېڅ کار نشته اگر وانه کړی هغه حکومت ته حواله کا پوه شه حکومت یې پوه شه خلق جذباتی مسلمانان دي خپل دین نه واقفیت نه لري د سره چې زما دین ماته څه وایي دې خیبر کې دغه شان مسله شوې ده خیبر کې دغه شان مسله شوې ده چې خیبر دا ذمیان دي ټیکس ورکوي اسلامی حکومت لا او سبای صحابه کرامو نه خطا شوې ده رسول الله سلام چې لاړ د صحابه کرامو سره خیبر والا سره ډیرو خيار او چالاک داغي مشر اگر هغه رسول الله سلام ته ویل دا اختیار تاسو ته حاصل دی ان تذبحوا حمورنا هغه زمانه کې وخلکو خر خوړل اسونه به خوړل شراب به مسکل پدې څه پابندي نه و دا خیبر څه زمانه کې بیا پدې غزا شو او دا فتح شو دې ناغي لاړل هغه غزوه خیبر کې حمر اهلیه د کور پالتو خره دا حرام کړی شو شراب هم حرام کړی شو لیکن ورخص لنا فی الخیل صحیح بخاری حدیث ته مونږ ته د اسونو په باره کې سونوي دلته هر سړی چې تاسو کې دی یس مردار دا ستاسو حدیث سره تعلق دی او ستاسو علما سره تعلق دی دا غیم تر دغه وړاندې لکه چای چې حرام دی جی ما ابو حنیفه چې حرام دی مونږه ما ابو حنیفه تسلیمو لیکن آیا هغه یو سیز ته حلال یا حرام ویلی شي دا کار نه دی یو سیز ته حلال او حرام رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي ویلې ترکه می چې الله هغه ته نه ویل تحلیل تحریم دار انسان کار نه دی زمونږ د علماء کمال لري چې دی امیان بالکل امیان سادلی دي صورت خینا اس حلال له دا جدا چې مونږه یې سره مانوس نه یو عادت نه یو مونږه نه خورو لیکن یو سیز چې الله او هغه رسول هغه حرمت اعلان نه کړي تب هغه عقیده ساده جو دا حلال له ډېر داسې کار نه چې هغه مونږه کوو د ګناي لیکن مونږه عقیده ساتو چې دا حرامي صاحب خیال یو سړی چې سود کوي ناسود ته حلال وي که حرام یې غني که هغه حلال وګڼي دی مسلمان پاتې کېږي دغه مسله ده ته سود کوې څه موږ او سود نه کوو لیکن سود حرام ګڼو او دارنګې مونږ اس نه خورو لیکن اس حلال ګڼو اب یاد ساتل پکاري دا چا کار نه دی چې هغه د الله یا د رسول حلال ته حرام وي جایز کار نه دی ترک پیژني ټول ماشومان یې پیژني ترکیان دا ډېر بهادر قوم دی ډېر تکړه قوم دی ولې هلته اوس هم د هغې عام خوراک اس دی هلته میخې غواګانې څوک نه خوري میخه چې څوک وخوري هغه بس میخې په شان شي که څنګه چې زمونږ قوم دی څوک چې اسونه خوري دا اسونو په شان دي دا ازبکستان تاجکستان دا علاقې دا ټول احناف دي او اسونه خوري دا دې ځای کې دا تنګ نظري دی پاکستان هندوستان کې راغله د خلکو خیال لا یې چېرې دا بېدینۍ ګنده یوازې سکولونو کالجونو کې وي دا مدرسو کې وي دا بېدیني ورته خولې ده دا دین نه دی زمونږ دین کې دا حلال دی دا هغه خیبر دی چې په دې کې حال بیانوي چې هغه سړي تپوس وکړو چې یا رسول الله
اخو یا رسول الله نو ویلی بیزتی کړي وا په نامونو مې غستو خدای تپوس کو چې دا حلال دي تاسو د پاره مو خو تاسو له ټیکس درکو وتاکلوا ثمرنا زمونږ په میوه باندې تاسو حمله کوي هغه شو کوي خوره وتضربوا نساءنا زمونږ خزه او ماشومان ټکوي دا کړو باندې خلکو لکه څنګه چې تاسو کوي دا ټول قوم دا چل گئی دیګ د شیو په ځای ورغله وکړو امام باړه باندې ورغله وکړو د هندوانو په مندر ورغله ولې جذباتيان دي دا چلے کړو فغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر وقارت عبدالرحمن بن عوف تویل ارکا فرسکا ثم نادے اسبان سور شاو غیر چا پیر منډه وها ورته وای جمعه تراش اړمبه خبره دا وکړه الا ان الجنه لا تحل الا للمؤمن جنت توا صرف مؤمن سړی دی دا مویا چې پلان کیږي د ایمان کې مې نور خالص مسلمان دی چې ایمان پکې نشته نو چې مسلمان دی چې ایمان پکې نشته نو دی حکیم هم نه دی یہ طبیب دی حکیم شرعی لفظ دی یو سړی چې ډاکټري نه هغه ته طبیب وایي حکیم ورته نه وایي حکیم ورته هغه وایي چې مسلمان دی ولې حکیم خيار ته وایي خيار سړی هغه چې هغه خپل رب پیژني چې رب نه پیژني هغه حکیم نه زاد المعاد کې ابن قیم دا نقطه لیکلې ده او په ډېر طویل بحث کړی بلکې دا ویلي دي چې دا اسلام سره متصادم نظریه ده چې خلک غیر مسلم طبيب ته حکیم وایي طبيب ورته وایي معالج ورته وایي ډاکټر ورته وایي گنگاویش ته په غدون کې نه خلک هغه ته حکیم صاحب وایي حکیم صاحب غدون حکیم صاحب هم پوره شعر چاته انټرویو غوښته تاسو یې دغه چار اسلام دعوت درکړې وغه یو ی مسلمان ادم خو ټي وی لګیدل نو پې کې خبر راغی چې فلان کې مسلمان دا چلو کو نو ځکه زه اسلام درانه غلم خلک وی دا خيار سره او خيار ده زنګل خود ازمرو نه خالی کیږي کم یو قوم دا سره چې پای کې هر یو سړی د فرشته غوندې صفا ده د دې د وجه وته اسلام پر تاسو طریقه چې تاولید یو سړی چې هغه فلانه ګناه کوي اسلام ته مراد دا غلط طریقه او خيار ته نه حکیم هغه سړی چې خپل رب پیژني بارکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق جمع کړل نبی او فرمایل ان الله عز وجل لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذن دا زمیان دي زمونږه دی مونږ نه ټیکس دینه مونږ ټیکس اخلو دا کتابیا هم دي الله تاسو له نه دي جایز کړی چې تاسو دې کور ته به تاسو ده دا جذبات بزان سره کې دي او چې کله دی یو کتابي کور ته به تاسو ورتل داغه د اذن نه بغیر جایز نه دي نو آیا د یو مسلمان کور ته تلل به جایز چې په کور ورخه دته جذباتي مسلمانان وي خلک دا جذباتي اسلام دا زمونږ نه پکار موږ له شعوري اسلام پکار دی یو داسې اسلام چې موږ ته پته ای چې زمان نبی سوی په دې باب کې زما پیغمبر سوی په دې باب کې تش داغه په نوم اغستو وسنه کی چې سره تش داغه نوم واخلي بلکې هغه چې کوم دین ورکړل دا غي دین اتباع وکړي به دوی مو فرمایل ولا ضرب نسائهم الله دا نه دی جایز کړی چې تاسو د زمیانو خزه ټکوي را ټکوي ولا اکل ثمارهم او نه داغي باغ تعالی کول تاسو ته اجازه درکړل
اذا اعطوكم الذي عليهم کله چې هغې تاسو له ټیکس درکړي د ذمي حیثیت د مسلمانانو په ملک کې د مسلمان په شان دي مسله که زده کړي او حدیث ته واورېد نو اوس به د مولا صاحب په جذباتو کې نه راځي سیاسیان تا ته شین باغ ښیي چې دا اسلام دی دا ایس اسلام نه دی اسلام دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اتباع کې د اسلام جنډه اوچته کړي دا په فرمان بردارۍ کې د اسلام خدمت وکړي داسې بنی چې د اسلام خون وشي او ته ما اسلام وګټو او دې سره نورې څه خبرې مو کړې دا خبرې تعلق انکار حدیث سره دی نن ډېر خلک د حدیث نه انکار کوي ډېرې مني هم خو یو داسې تعویل ویو کی چې تقریبا انکار د نږدې عمل پې نه کوي یو طریقې سره هغه خوا کوي داسې قسمه خلک دي ته به پخوا اهل قرآن وي مونږ اهل قرآن یو او نن هم دا بدقسمتي ده چې خلک چې هغه ځان ته د قرآن خادمین وایي دا مرض هغې کې موجود ده دا چې ما ډېر موده ویلی اوس خو ثابت شو خلکو ته څوک لاهور نه پاسي او څوک سرګودې نه پاسي او څوک پینډۍ نه پاسي او څوک پېښور نه پاسي او د سیده عایشه رضی الله عنها عمر باندې به خبرې کوي آرام کښېنئ یو خدا قسمه احادیث دا د دې لایق نه دي او د دې مستحق نه دي چې دا ته د عوامو منځ کې په دې انداز کې ووایي دا غلط انداز دی د امام بخاری او د امام مسلم د کتاب حیثیت دې ته دوه بنیادی حیثیتونه حاصل دي بلکې درې ابن تیمیہ رحمہ اللہ خپل مجموعۃ الفتاوی کې لیکي چې په دنیا کې د غلطۍ نه خالی کتاب صرف د الله دی قرآن مجید دا نور کتابونه د انسانانو جمع او تدوین دی لیکن د خطا امکان وي دا څوک نه وي چې خطا به کې نشي راتلی خطا به کې راځي موجود به وي لیکن د صحیح بخاری حیثیت خدای چې کله امام بخاری راولید کو خدای وخت درې کسان سلور امام مالک امام علی ابن المدینی او نور بشمیره کسانو د دې توثیق وکړو د صحیح وګڼه چې دا صحیح کتاب دویم دا چې دې کتاب ته امت مسلمه کې قبولیت حاصل ده او دریم دا چې دې ته شهرت حاصل ده نما علمی خبرې وکړه توثیق د حفاظ حدیث دارنګه قبولیت عامه او دریم شهرت عامه دا درې بنیادونه دي چې پاغي وجه باندې صحیحین او احادیث چې څوک ورځي شاه ولی الله فرمایي دا بدعتي ده په دې علمي بحث کې دی شي په دې احادیثو کې تا دا څوک نه وي چې ته علمي بحث مګو خدای شان ورځي کله چې دا اثرګودې والا وي دا جی خائنو امام بخاری خیانت کړل نعوذ بالله من غضب الحلیم شرمیږي نه سړی سوې دی ډېر ځان ته هوښیار وایي حدیث د کذبات ابراهیم ماجمې پر اختر پرز ویلو یو سړي ما ته ټلیفون وکړو چې ښه دا نه ده چې په ځای دی چې مونږ نسبت د کذب ابراهیم ته وکړو نسبت د کذب دی د راویانو د حدیث ته وکړو ما ورته یو دا ستانه مخکې ډېرو خلکو ویلي دي ما ورته زما خیال دی چې تا به تفهیم القرآن لوستي دا په هغې کې لیکلي خو هغه هم ځای نه دی ښودلی دا اصل کې امام رازي لیکلي دي امام رازي نه مخکې امام ماتریدي لیکلي دي د دې ټولو په دې حدیث باندې دا اعتراض دی زما کتاب د انبیاء کرام پر اعتراضات کا علمی جائز ہے کہ داشتہ ہے اب زمونږ اکثر شاګردانو سره یې خو څوک ګوري نه کتاب څوک ګوري نه کتاب یې چې کده دا ټول جوابونه مونږ الحمدلله کې لیکلي
دا کم نمونه چې ما اغستل د دې میدان حدیث نه دی، دا محدثین نه دي، نه تفهیم القرآن والا محدثو، نه امام رازی محدثو، نه امام ماتوریدی محدث. دا اوسه علم الکلام والی لکه امام رازی خو علم الکلام والا داغه دې سره سوې مله دا د محدث نو تاسو په دې خبره ځان پویول غواړي چې کله مونږ ویل چې دا سړی حیلګرو یا دې خائنو یا دې دروغجنو د ټول روایتونه ختم شو. نو چې دې حدیث یو لسراویان دي او یو لسراویان ته یا لسراویان ته تا دروغجنو وي ته دې ټول حدیث ختم کړل نو تا هر وسه پاتې شو. دا طریقه نه حدیث خلق د محدث نزد کوي. ستا چې وګ خوږي وګ نو د مېدې ډاکټر لږه نه په دې ټول پويږي چې نه د وخت په هرڅ له بدل ټي لا وبکتل بغاري. دا عجیب خبر د حدیث تر چا نه الا په خپل ته محدث لانجه دا شیدا چې حدیث باندې خلق نه پويږي انکار دی کوي او د انکار وجه د حدیث کو خولې ده. د انکار وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی ایحسب احدکم متکئا علی اریکته یو سړی هغه ته به یو ډېره ښه مرتبه حاصل لکه پرویز صاحب چې کوم دته یو لویه مرتبه حاصل او هوم سیکرټري وګڼه هوم سیکرټري د خپلې مرتبې نه هغه فایده اخیستې ده سرکاري 21 ګریډ افیسر و د دې وجه نه هغه نه کې چاپېر ټول لږ افسران یو دی او همیشه د پاره فتنه چې راځي په تعلیم یافته او خلقو کې دغه خلقو نه راځي چې کم سړی په کی پوسټ باندې دی دغه نه فتنه خوري غیر مسلم هم پاغي محنت کوي د دې وجه نه بنیادی تحریک هغه چې جماعت نه پورته شي کم تحریک چې د آفس نه شروع شي هغه مسائل پیدا کوي. اریکا دا اصل کې د ناوې پالنګ د وایي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر کسان وایي چې هغه اریکا کې ناست یو ډېر ښه پوسټ باندې وایي دا بس وایي اب دا وایي چې زه خو صرف قرآن منم ما لپاره قرآن کافي دی بل څه شی نه منم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قد امرت و وعظت و نهیت عن اشیاء ما حکم کړی دارنګي واز می کړی د بای سونه منع کړی دا انها لمثل القران واکثر چې دا قران برابر دی بلکې دین ډیر دی ځکه دا قران د هر آیت تفصیل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی او تفصیل چې کې یو خبرې نه اوګدي مثلا ما د موز مثال تاسو درکړل دروای سو منځونه فرض دي یو بچی نه وته پوزا والا دی چې پینځو اچھا وی چې پینځه فرض قرآن کې لګلی قرآن کې و پینځه منځونه نشته د هر منځ د لپاره ټایم سره دا قرآن کې لګلی نه دی لګلی د ټایم شروع د کم ځای نه کېږي اختتام په کم ځای کېږي دا قرآن کې شته دی. د هر یو مونږ نه مخکې ورستو سنت نوافل سشته غنښته فرض به سوی مقدار به سي بیا هغه طریقه وسي پای کې کم سوزونه داسې دي چې دا غې نه بغیر به مونږ نکي او کم بداسي چې هغه نه بغیر به مونږ کیږي دا تفصيلات دا قیم الصلات نډیر شو کلک شو یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ډېر داسې اوامر نواهی او نصیحتونه بیان کړي چې د قرآن ډېر دي تو کم سړی چې دا چل گئی انها لمثل القرآن او اکثر مثل القرآن دا مطلب مثلیت په شي کې ده مثلیت پدې کې ده چې د قرآن غوندې ډېر دي کثرت سره یو سړی هغه لا جایز نه دی چې هغه زما د حدیث انکار وکي
ځکه زما د حدیث نه انکار کول دا اصل کې د قرآن مجید نه انکار ده. ځان دی باندې پوهول پکار دي چې د دین بنیادونه دوه دي، یو ته وایي قرآن او بل ته وایي سنت. سنت چې بیان شي نو هر سړی خپل خپل رای وي، یره جي زما خیال لري، یره جي زما خیال لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمائی لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، که تاسو د خپل نبی سنت پرې خودل گمراه بشه. د سنت مقابله کې بل سنت ټیک دی کې اختلاف نشته، یو سنت ته بل سنت ته بل سنت ټیک دی هر یو ته دی وګړو. لیکن د سنت مقابله کې د غیر نبی خبره پیش کول دې ته گمراهي وایي. د دې سیز نزان او باسه دا سړی بوزي دې طرف ته چې سړی د جهنم دړش. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. دا دعا خپل کې عربی کې نشي ویلې نو پښتو کې وایي یا الله ما د دینی فتنو نه بچو ساته، خوا کا ظاهری او خوا کا پټی. ځکه دا فتنو دور شروع شوی دی. خلق د قرآن او حدیث نوم اخلي او مطلب ځان نه بیانوي، هغه مطلب نه بیانوي کوم چې صحابه کرام وکړي. دې سره مونږ تقسیم در تقسیم در تقسیم دومره تقسیمات شو چې د هغې انتها نشته. اقول قولي هذا استغفر الله.